لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا يا رسول الله. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. رواه مسلم رحمه الله. زما عزتمندو حاضرینو مسلمانانو ورونو، الله دې د دین صحیح سمج او پوها او علم او عمل مونږ تاسو ترا نصیب کی. رب کریم فرمائی اے ایمان والو کله چې راپورته شئ تاسو په ارادي د مشکولو باندې نو تاسو خپل مخونه وینځئ او لاسونه وینځئ تر څنګلو پورې سره د څنګلو نه مسو کوي په خپلو سرونو باندې او خپې وینځئ تر ګیټو پورې
دادا او دسغه فرائض الہ العالمین په خپل کتاب عظیم الشان کی ذکر کړي دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته دی فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلیو آیا خبردار نظر کوم تاسو ته ای زما امت ای زما صحابه کرامو دا هغه چې الله په گناهونه معاف کړي و د کیږي موبایل لاسونه متړای ها نیخ کېده آیا خبردار نظر کوم تاسو ته پاغا چې الله معاف کوي پاغي گناهونه او درجات په پورته کوي نو صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم وی نه یاد الله رسولا مونږ ته خی اغه سيزونه چې زمون گناهونه په الله معاف کی او زمون درجه بلند کی نو د الله حبیب فرمایل اسباغ الوضوء علی المکاره پورا او دس کول په حالتونو د بدو غنلو کې الکه جمع دی یخ او په بدن بدی لګي او طبيعم خو پورا او دس کې کله په جمی کې د اخبیلا سوچوي او پچاودلی زی چې یخ او ورشي نو هغه یو قسمه درد محسوس کی خداغه باوجود ته صحیح او دس کې یا ځنې زی کې او په بیا دی نتا پی پیسې ورکه خې برابر ډېره او سره د مشقت نه دی او دسو کو ځنې وخت بدن کې درد وی او په بدې لګي خطا غي ته نه قتل پورا او دسته کو نو دا پورا او دس کول چغه کې د سننو د فرایض او د دین د ټولو خبرو لحاظ ساتل شي په دې باندې الله گناهونه معاف کوي درجات بلندای دارنګ وکثرت الخطوا الى المساجد جمعات تزیه او رازی په دې بار تلو راتلو ډېر قدمونه اخلي پتلو کې قدمونه اخلي پراتلو کې قدمونه اخلي نو دا څومره قدمونه چې دی جمعات تډیر واغستل پتلو راتلو نو پدی باندې الٰه العالمین گناهونه معاف کړي و انتظار الصلاه بعد الصلاه او د مز نفس د بل مز انتظار کول سو اعمال شول بای او کنده زو کې اورېدو ال سوګ نشته بای ها ور درې اعمال شول ابا شمیره ځکه تاسو لوام چې دکېږي با درې اعمال سره الله د خپل بندگانو گناهونه معاف کوي درجه پورته کوي یو تعالی هم مشقت ده ساړه ده لاس په چاودلی او بخې ګرانی دي خو پورا ودس کې یو شو دویم جمعتونو لبار بارځه قدمونه دي ډېر اخلي پتلو راتلو او دریم د یو مز نفس د بل مز انتظار کې د انتظار داسې وي لکه یو مسلمان نماز فقیر موضوع کو دی وای تر مازیګر به جمعات کې ناسب دا خډه خبره ده او کده دکان کې دې پخپل پټي کې دې پخپل کاروبار کې دې خزړې د مسره ده بار ګوري چراسه نه با جماعت مزرانه قضا نشي نو پدې دریو سيزونو الله گناهونه معاف کوي اپدې د بنده درجات پورته کوي اب ایشاله یاد سلطان سو کیا خبره ته وګ ني سيرورا او نبی علیہ السلام فرمایل فذالکم الرباط دا لفظ په باز روایتو کې دو کړه تراغله په بازي کې درې پوره رباط سلوي د کافر او د مسلمان په منځ کې سرحد ده او تاغه مضبوط کړي چې کافر حمله ونکي
نو څومره چې سرحدات مضبوط وي دور ملک په امن او امان وي څومره چې دی یو ملک سرحدات په خطرې کې دي دور هغه ملک سره نو دې ته رباط ویلي دې شیطان لارې بندي کړي شیطان دې زړه تزان رسول غواړي د خلی په ذریعه د سترګو په ذریعه د غوګونو په ذریعه دې ته رباط وي دې درو اعمال ته سوې دې ته رباط وي دا د شیطان د دشمنی نه سړې ساتي یو حدیث کې دا مضمون دا سراغله عثمان رضی الله عنه فرمایي وی قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې درود شریف هم تاسو موایي ګره چا خپل د خوځي کې نوالو قابل له ګره بھائی کنا رزم د جمعې دا اتا سو مخ کی جمعه کې د درود شریف بارک کې ډېر فضایل بیان شو وې کوم ځای کې مسلمانان راجم شي او پاسې دل د اجتماع ختم شوا خو درود شریف په نبی رحم السلام نه دی ویلې وې دا سیدی لکه دی او صحاب بدبویداری مردار نه چي پاس عثمان رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی من توضأ فاحسن الوضوء چا چې او دسو کو نو خیستا او دسو کو خرجت خطواياه من جسده روب زید ددا گناهونه د بدننا حتا تخرج من تحت اظفاره ایوې د دې نکونو د لاندې بمروزي د خپو د لاسو کوم نکونه دي د او د سره بد دي د لاندې گناهونه مروزي متفق علیه ادا خبر اهل الملک دی په خپل حقیقت حمل دا زکه گناهونه جواهر او اجسام دي نو د الله په توفیق چې چاو دسو کو او خو خپل او دسو کو سو کو نو الہ العالمین با د گناهونه واړو اوريږي دا سی به اوريږي چې د نکونو د لاندې بمروزي ځکه سړی لاسو انځي نو د لاسونو واړو گناهونه معاف شول چې په مخه لپ واچولا نګور په مخ کې غن اندامونه دي سترګې دي خلادا نو د دې غواړو گناهونه معاف شول چې لاس دی وینځل د دې گناهونه معاف شول چې د سر مسر او کا هغه گناهونه معاف شول د غوږ مسر او کا خپيري وینځلې نو پدې باندې غواړو گناهونه الٰه العالمین ټول سکی معافي کی الله دې موږ تاسو ټول ته د صحیح او دس د کولو طریقه زده کی او دس پکار داده لکه څنګه سړی په قول زکې لکه زی وام تاسو یو رہی نو پکار داسي چې زی کوم تاسو زده کوي نو دا ډېره خبره ده او دس بارکی د الله د حبیب بشمار احادیث مبارک راغلی دي او دس قسم شو نو ټوله مسله طریقې مطابق زموږ د فقهاو لیکلي پکار دی چې سړی مخ په قبله او دس لکېږي اپزه د دی باندې چې مونږه وبرا کولاو کو او هغه بېږي نو خدا د چې لوټه ډک کو اګه د لوټي پزه مو یو داسې کولاو لوخي وا کولاو خلی واله لوخي کې وبوا چولې نو ډېر سنت طریقه وای لکه خانک کې واچولې وبو په یو لوی په کاسه کې دی وبوا چولې ځکه د الله حبيب راغستل کړي یو خدای کې د وبو اسراف ناراضي ورمون مساجدو کې بجرا کولاو کو نو په یو لوټاو دس کیږي
ادرې سلور خو کمی دي کومه ضایع کې د دینه زیات وبس شي غذای شي ابازه ماشومان خو ماشومان دي بازه لوی کوم د ماشوم غوتی خوې وي بوجا چې څومره تیزی کی کنه اده پکې بیا غب شپ شروع کی او دس کی نال ته وبروانی دي او دې څه کوي غب شپ هم لګي نو د او دس ابتدا کې پوبو کې اسراف راغې او اسراف ناروا او ظلم دی نو چې او دس کې ظلم راغې رستو مس کې وس خیر راشي نو خبره دا چې سړی ځان ته لوټه ډک کی خدا دې لوټی نه چوب نه ډکیږي دا د الله د حبیب مستقل سنت دی نو خبرداسي چې کور کې ځان لسړې او لوخه جوړ کی مثال په تور ولوي کندول دی یا لوی کاسه دا یا خانک دی هغه کې د وبوا چولې او مسله دا چې رضان په پوي وي هغه زمونږ مرګري تپوسو مکو چې ځنی وخت سره د خوب را پاسي الاس پلید دي نو ته خو چونګ نشي ډکوله ځکه حدیث کې دا سراغلی چې کم سړی را پاسي د خوبا بعضي علما د شپې خوب یادای او علما وینه خبر عامه ده کده رزي او د شپې او کده شپې او د شپې نو چې د خوب را پاسه لاس بو کې نه دن کې تر دي چې د مړوندونو پوری درې پیری وینځي سو پیری وینځي خو اهل علم قول دا کې اوسړې د خوب را پاسې دو عدد لاس د وینځلو نمخ کې پلوخي کې وردن نکو نو جمهور علما وی چې وب پلیتی گینا وب سندي پلیتی گینا ځکه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا سي فرمایلی وای کله چې یو تاسو کې د خوب را پاسې دو نو لاس دې پلوخي دو بو کې ندن نکای تر دې چې درې پیری وینځي فإنه لا يدري اين باتت يده دل دا پته نه لګي چې د دې لاس د بدن سره کمزې کې شپته رکړي وای حجاز مقدس کی ګرمي وا ګرم وطن نه زموږ استادو ګرمي داغه په نسبت دګرا نه التبا خلکو استنجا کول پکانو په لوټو باندې لکه زموږ استادو د ملک بیا دور داسیو چې بیت الخلاغان نه وینو خلکو به استنجا په سکول په لوټو په غټو به کولا نو بیا به ودشول نو اسباب خونا او د کېدو سره بخولی شول نو خوب کې و پته نه لګي د کله د لاس عورت ته ورسیږي کله په بدن یو نه نکوي په خوب کې سړی غنه نکای له زور ور کې داغي وینا او ګندګی رااله کله په خوب کې نور حیوانات په بدن ګرځي او تا مړکل داغي وینا رااله نو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل چې کم سړی د خوب را پاسي نو دې بلوخي کې لاس ندن نکای تر دې چې درې پیری وینځي او کچره د دې مخالفت چاو کو نو خبره نه لکه سنت مخالفت ده خو جمهور علما وی او په پسنه کیږي پلیتی کی دا داسې دوران کې چې تا په خانه کې یا په لوی کندول او لوخي ګوبا چوری نو هغه نه پس طریقه را واړه اول لا سنو انزا او دا او دس په ابتدا کې بسم الله وایا سو وایا دا سنت طریقه دا او صرف بس بسم الله لفظ دا ثابت ته او اهل علم لیکلی کچانه هیر شول نو په منس کې بیا کار نه کوي لکه که څوک د روټۍ په ابتدا کې بسم الله وای او هیر شولتي نو حدیث کې دار اغلی وای منس کې دی وای چې کله رایا شي بسم الله اوله واخره او کدا او 10 نه وزل پاتې شول نو بس بیا پاتې ده نو بسم الله سره دا او 10 په ابتدا کې وای لومبه دا درې لا سنا مړوندونو پوری وینځي ادي کې د ګوتو خلال مقیمه لګورې دا ګوتې داسې په ګوتو کې وردن نه کوي دي ته د لاس د ګوتو خلال وای او اکثر دا ځایونه اوچ پاتې کیږي یا بایدا بندونه در لخکاری نو دې مستقل حکم راغله غسل البراجم دې کې کله اوچواله راځي نو سړې دي لاسونو کې دا مومږي
او د دې سنت طریقې خیال لیو کی تر دې پورې اهل علم لیکلي کلاسو کې ګوتوي نو کاغه څنګه دا نو هغه توبه رسول واجب دي او کاغه ګوته ارته دا وبلاد دي رسیدلی نو بیا هم دا غي خذول سنت او مستحب دي چې لاندې اوس زه پاتې نشي ځکه دا ودس دا کمندامونه چې وینځل کېږي نو کدی کې د ویختو مرزه او پاتې شو نو څه کېږي مزدیو نشو کم اندامونه لکه مخ وینځل کېږي لاس وینځل کېږي خپي وینځل کېږي نو دې کې که زراو مرزه او پاتې شو نو بس مزن کېږي او دسو نشو او چې او دسو نشو ګره دا او دس مفتاح الصلات ته د مز د پاره چابي ده چابي چې صحیح وي نو طالب په کولاو شي او دس که صحیح ده نو مثبت قبولیت مقام ته ورسیږي بخاری شریف کې روایت راغله ده عثمان رضی الله عنه نا او د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نا چې نبی علیہ السلام او دس کولو نو داو دس بور ته یو لوخي کې راوړې شوې وګوره چې ته خوب نه پاسې دلې نو دا خیلاس بچونګ راواله په دې بل به راوا چې اول بدا درې پیری وینځي بسم الله باو دس کې وې مړوندونو پوری بسکه درې پیری به وینځي چوبم ډېری دي کله داسي چوبلګي وی یا وخت کې کوتاهی دا نو یو ظلمان فرض ادا شو د الله حبیب یو ظلم اندامونه وینځلي دوا پیری وینځلي او درې پیری وینځلي دین بس واواله نکه اکه چا کمواله وکو نو کو سوزر وی خړې بیا څه خبره نشتا اکه بلا عذرم کله د الله حبیب د بیان جواز د پاران دامونه د دریو زلونه کم وینځري د دینه پس بیا مسواک بووي مسواک د مز د پار یو سنت طریقه د سنت موکده ده او مسواکم زموږ اهل علم لیکلي چې درې پیری بوي دی خلاص باندې ویونی سي او د خي طرف نه به وي دی ګس طرف لا یو پیر مسواک سره وی وینځي به استعمال کی درې پیری دي سو کی مسواک دی استعمال کی ور سره خلم درې پیری کنګالول احادیث مبارکو کې راغلي درې پیری د الله حبیب علیہ السلام سکړي خلا مبارکه کنګال کړي دا او د مسواک بارک عام علما دا وای چې دا به عرضن وی اوای ګورد د غاخونو یو طول دی او غرض دی لکه ما دې ګوتې لګورې دا مثال په تور غاخ دی نو دې طول دی د عرض دی نو وېدا سي مسواک بوي پوښوي کنا او طولن بنوي د دې د منی بارک سره روایت راغلي خو محققین علما وای چې د منع روایت ثابت ندي نو که چا طولن موي نو چون کې منع بارک سره دلیل نشتا چې هغه د سندن ثابت وي د نبی کریم علیه السلام نا او دا که شریدا سوي چې د خوب را پاسې دلې معده تشدا نه هغه جبي پوری مسواک وها پجب باندې طولن د جبي طول او عرض خو پیژنې کړه مسواک وا د الله حبيب بداسي مبالغه په مسواک کې کول شرافه بسیدو چې روایت د بخاری شریف کې راځي کانه یتهوع تابویګنه الټای کوي چونکی معده تشدا دې سره بلغم روزي دې سره سوشي بلغم روزي او دی وخت کې کتا مبالغه په مسواک کې وکا ا د الټو شکل جوړ شونو معده خالی د الټای نه کیږي پاډا کا معده بسوګدا سے مسواک نه وایي اچ خوراک کړي او معده ډکه د بیا مسواک حل کو جبی لري پورې نه رسي ځکه الټای به جوړ شي بیا به مسواک خبر ابر وینځي
او کې به د مسواک جیب کې ګرځوي بھائی ځکه دا یوازې د سنت نه دی تاسو کې چا سره جیب کې دی ها بھائی چې چا سره نه به مسواک نه وای او مسواک دې کې خو ځکه دا د موز په وخت کې سنت موکده ده اچې کله موز لودري کې اقامت شي نو امام به سب سم کوي اته به مسواک وې نو چې تا دغه کور کیږي نو اقامت نفس به کور لکم ځای لازم مسواک کم ځای ګرځوي بل چې کور لدن کې بیا مسواک سنت ده نو تا خو یا جمعات کی خیا او 10 بجے کی خه کور لچ نبی رسول سلام دن کېدو نو مسواک به سکولو استعمالولو به نورم ډیر زایونه دي چې هغه کې د مسواک حکم راغله نو مسواک به کور کې نه کېدای بای صحابه د قلم په شان ګور دي کی خدا سے چې بس هر وخت ضرورت دي آسان راخلم ځکه اقامت شو اتال ته مسواک دنول ته مسواک چې سو کوئی نو جیب کې به څه کوي جیب کې به ګرځوي که جیب کې نه ګرځوي بیا دا سنت پاتې دي دا سنت سړي پاتې دي مسواک به بیا کې دی داغه نه پس بیا با یو چونګو براواله پوزه کې بواچه ادا کا چغوت سړې په پوزه کې وای او درې پیری پوزه کې وبا چول او د پوزې شونکول سنت دي ادا الله د حبيب په یو سنتو کې څومره فائدہ ده وای دا پوزه چې بند دی اوس به موږ کې قران لولې په بند پوزه کې قران نشي لسته چې پوزه چې بند یا خبره کولې شي نو پوزه کولاو کا دې کې ګوته هوا درې پیری به شون کوي خو پوزه بني سي باز اهل علم لیکلي وای چې پوزه ونني سي شونکې زناور داسې شونکې زناور مچ تکتري پاتروش کی باندې نو دا بني سي پوزه کې وبا چول کاچا ګوتوال درې پیری وبا چول او بیا داغي شونکول دا پاو 10 کې د عام علماء په سنت دي امام احمد رحم الله وی جندا سدي وی دا د واجبات او د فرایض نه دي امام ابو حنیفه رحم الله وی چې په غسل کې بیا د واجبات نه دي تاسو د غسل مسائل کې ذکرې نو غسل کې تاسو وی درې فرایض دي علماء نه مورید دي خلقنګالول پوزه کې او بوا چول او ټول بدن وینځل امام ابو حنیفه رحم الله په غسل کې د دې وجوب قائل له امام احمد رحمه الله په 10 کې مسره د وجوب قائل له عام علماء وی چې دا سنت دي دا ګور داسیم دي چې هر خلی د پاره جدا جدا چونګ راخلي او د نبی رسول الله سنت دام دي چې کله داسیم کړي دی او د بارکم ډېر روایت راغلي یو چونګ دې ډک کو نو نیم خلا کې واچو نیم پپوزه کې واچو بیا یو چونګ ډک کا نو نیمه یې ساته خلا کې واچو نیم پوزه کې واچو نو درې چونګونه شول او دا دواړه کارونه پیوشول داسیم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کړي دي او حدیث مبارکه په دی باندې ډېر شی کتابونو کې موجود دي دین پس زما عزت مندو لوخ غتاله پروت دین یو دا دی باندې بچوګ راډک کې دا لاس ور سره مرګره کا وګوره یو خودی پدی سنت او عملو کو چونګ ډکول دابل خالی لاس ور سره مرګره کول اپا مخبانه لپوا چوا ورمخ د دی ویختوټو کې دو د زین راواله د ځین لاندې پوری طولن وینزل لازم دي او د غوګونو د دی یوې نرمای راواله تربلې پوری د مخ د وینزلوې صدا دا ومو کې دا دلک نه دی دلک وای مغل وتا لکه موږ تاسو په مخ لپاره واچو بیا موږ کړه دا مغل سنت دي دې سره کمزه اوچ پاتې نو غیله او بو رسیږي دغه مرده چې د چاګیره غاڼه لا نو کده درې لپه واچولې اولان دې د ګيري سو چم د نو خبره پکې نشتا بل کوشش وکوي د الله حبيب ماقین دې ته وي ګوره دستر کې دی ګوټتا او دی ګوټتا ماقین وي
نو پدې کې کله اوخ کی جمع کیږي کله رانجه جمع کیږي نو د دې مغل مستقل سنت دی د الله حبیب بد دواړو سترګو ماقین مغل نو داس کې بد دې خیال کوي چې کله د امګي نوای به چې د خپل پیغمبر او سنت ژوند کو د چدري لپې دی واچولې بیا به چونګو براوالي او د زنه د لاندې به دی ګیره کې واچه او د دې خلاص په دې ګوتو بد ګیره خلال وکي سبو کی د ګیره خلال وکي د ګیره خلال سنت طریقه نه او حدیث مبارک د دې بارک راوي ور یو دس چې کوي نو کوموش میر نو دې کې سمره سنت را جمع کیږي تا په دې یو دس کې د خپل پیغمبر علیه السلام په سمره سنت عمل کو نو د مخ د وینځلو نه پس بیا به دا خیلا سوینځي یو ځل په وبو واچې مو به مګي او ګره لګ دې سړې سیوا وینځي لګ دې سوګي سیوا دی وینځي غنه که سیوا نه وینځي نو دا څنګه دا اډو کی پر خو به خامخا وینځي نبی علیہ الصلات والسلام چلاس مبارک وینځي نو څنګهلو پوری وینځي باز صحابو نه زیادت هم راغله ده تر دینی می مټه پوره ندری پیری بلا سوینځي کوشش به وکړي چې پکې وځه پاتې نشي بیا به د اگست لاس درې پیری وینځي او به مګي چې وځه پکې پاتې نشي او کو بلګي مينو دا کوشش وکړي چې د غړوالي غونترا نشي لکه یو شی سړی غړای بلکې چې دوم رساس کیتی او ساسي نو بس یو سو ساس کی چې اوسه سیدل ستار او 10 شریعت ل برابر شو دینه پس بنوي او براواله چې لاسونه لواندشي اپ سر بمسو کترا سر مسا راشه بھائی دیله مخامخ اول ولا شا طرف لکینا بھائی دې کې ټول دی ګوري نبی علیہ السلام ګور دی په لګره کینه بای ځونو کې موږ دا سکو بھائی اهل علم لیکي پدې څه دلیل نشته که څوک دا څه نه کوي کوګوتی د جوز ځکه پدې څه دلیل نشته وګوره د دې سر د اولی سیره به شروع کې د سر دی اخیری سي ته قفا وای دا ډو کې یو ځای کې ختم شي دا چې خوځي دا چې خوځي نو بیا به دا غزه نه راولي واپس توګه د سر مسا بھائی دل ګوره شامل او خیج د شالو ګوره اکثر ګوره یا ماشاءالله ګوردل دې معلوم دی د دینه که څوک سټ لکته لاړو نو دا د شریعت د حدود نه تجاوز کو تاسو لخکاری مونږ ور جلاز بوزو نو ترا غدی دې پوری رو رسو بھائی د سټ د سر د مسجد چل زده کوي بیا وکته چې دای مخ کې رسول الله ګوریا بھائی راولا بیا ورې مونږه شاله بوزو خو مخه لین راولو بھائی او د الله حبیب روایت اقبل بهما وادبرا د مخ کې نش لاسونه شاته بوتل به د شان مخ کې را وستل بھائی توکا توکا د سرما سوکا دل عوام دواړو کوي خیر دی کوشش بدا کوي ګورای دی په لګورای تراشه یا زه تراشه جی سے بات ورد سر د اډو کی او سره دې تقفا و یو درګه ټوپایلر کا دا د لخکاری جما د لاس چې پروت دی او خزو د سر دې سو خزو لک ورای دا سره اډو کی دی اډو کی نه بکت لاس نه بوزي دی ناکاته د سټ سیسه جوړیږي نو ته خو سر مسکه سټ خو نه مسکه کنه ځنی وخت مونږ ګورای دی بل ور نیخ کسر د دې نه داسې کته راشو نو د شریعت د یو مقرر یې نه مسوکل داغه نه متجاوز وګور نه دا چې کامل دین دی نه پکې سزایږي او نه پکې کمیش تا کې نه وای داغه نه پس ګور دی لاسو کې لونواله پاتی نو پاغه باقی مندا چې لاسونه د سر د مسجد فارس کړي لواند کړي دیو پاغه باقی مندا لونوالی بد غوګونو مساو کې دته سبابا ګوتا وای د غوګونو ګورا دا باطن دی
اب ایدا لخکاری تاسو لم کوما داو پدی کو تدا سے بشورو شیا ادا الله حبیب د غوږ پدی سوراخ کې مغه ور کړي نو بیا پدی غټه غوته باندې د باهر غوږ مسو کې نو ندن غوږ کې صفات شول نه بار پات شول تو کمسا ها اوای دی طرف والا مرګري وګوره ګوره دې دوه غوتو باندې مسدا دې صبابا مسبحه غوته باندې دنا کاری درلا داسې شروع شو بیا د غوږ په سوراخ کې غوته دنه کې په دې غټه غوته با د غوږ باهر سکے هغه به مسکه نو دیتا د غوږ سوي دیتا د غوږ مسحوي دام سنت طریقه دا خدا به د غوږ په طریقه کې اکثر د غوږ مسح بعضی طالبانو له نور زینو عوام له دغه له بسو شابه ذکر هغه وجه دی مون کتابونو کې او شی وایو خو عمل نه کوو دیو جن صحابه برال او نبی رسول الله بناسوی بکتل او مخ کې به او دس کولو عثمان رضی الله عنه پوچت زه کې ناستو خلق ورته کتل او دا او دس براړې او دس کولو چې کله د غوګونو د مسلم فارغ شي نو بیا با پچون کې وباول په دی خیخ پر आवाजه ا د غس لاس په دی کچا ګوتا باد د خپود ګوتو خلالو کې ادابا دی گیټو نه بره وینځا ابو هريره رضی الله عنه ورسرنی می په پاندای وینځلا ونی می پوره مټا ذکر اغلی وای د مؤمن کالی و فرض د قیامت په جنت کې ترغی ترسو چې دې سکي او 10 قسم راندامونه وینځنو حدیث کې دام راغلی کو څوک خپل بنگړي سیوا کوي نو سیوا دی کی بهر حال چې گیټونه لکشه د دې څنګه او گیټونه سیوا شي نو هغه کم فرض حصہ دا هغه په پورا برابر شي د دین پس یو بل سنت طریقه دا هغه مونږ او 10 کې نه کوي سره وسوسه ختميږي اې دا لاسونه بلګلوان دکې او کمزه کې ستا لنګ او پرتوک دے نو په عورت پیدا سي چړکاو کې کته لمس کې شیطان وسوسه راولي چې په موږ وراړي تا نو واړو بولو ساس کې لاړو نو تا د مخ نه پرتوک لون کړي وسوسه دروازه دې شیطان بند کا دا مشتنی کړي دا سنت طریقہ وای الله حبیب چې او د سکو نو اخذ کف مما یو چونګو به راواغسته او کمزه کې چې عورت دې فاغيبانی د پرتوک د پاسا وشیندلې دا بلان دي ني دا بسني د جامو د لان دی بني بلکې د جامو د پاسا چې د شیطان هغه وسوسه دې سره شي ختم شي نو یو چې لوخي کې اوبر اخلي یو خګرا چونګ ډکول سنت باندې تاسو چا په چته عمر کې عمل کړي بیا چته لوخي نه دیو داس کړي ها بھائی لوخي نه داس کوي لوټه کې مګور چونګ نه ډکیږي نو د الله د حبيب غ سنت سره شول ها کدا سه لوټای چې خله کولاوي او چونګ تر ډکیږي کدا دا سه لوټي بندوبست سره ځان لوکي د خپل حبيب د سنت د پورا کولو د پاره ای وای داسې او دس چې چاو کو او دې پسې 2 رکعات وکړ الله به ټول ګناهونه معاف کړي او تاسو لا غرض درس کې تیر شو حدیث کې وای ولا تغتر وردوکا کې واقع نه جېجته چې په یو د سر الار سم معاف کړ نو بیا روزي سره دي دې کې دوکا کې واقع نه جېجته چې په یو د سر سم معاف شول نور بشنه کو نو وای په خپل نیکو په دوکا کې نه واقع کېږي که په خبره پوه نه شوي اې دی یو شی ثواب ډېر دی زموږ یو مرګره الله دې خاصاتی ډېر د درس خدمت کړو او اخر کې به څه چلو شو هر وخت الله نه خیر غواړي کله سړی جمعه ته بات کړي او به موږ بس کو زړه د چا په لاسو کې دی نو بیا ولکنه کړه مرګوري ته موږ نه کین هغه وای ما سره حساب وکړي ویزه حج لاړم یو موږ په 1 لاک دی ما خبره ورړولې
ځکه یو موس چې 1 لاک منځونه وي چې سړی برابرای نو سمیاشتي او سرزې د پاسه چې 15 کم شپېته کاله عمر شنو له 1 لاک منځونه برابر شي د چا چې 15 کم شپېته کاله سمیاشتي او سرزې په د پاسه دي چې دومره منځونه کې 1 لاک منځ برابر کې دا الله بازي زيونو ته فضیلت ورکړي بازي زيونو ته غرض مې بچی له وي مې حرم لا جمعې له لاړو کنه وینې دلته نږدې لاړو هغه به لغون ته چې نا وخت شي بس بهانو مانو سره خلق نه پریزي نماولې یو مسجد نبوي کې یو مص په 1000 ده پسو ده نو جیو جمعه خطا کا نو سو کال جمعې چیو کې لبه راګیره کیا بھائی ځکه 1000 جمعې شو چې یو جمعه په مسجد نبوي علی صاحبها الصلاۃ والسلام کې وکا اوس ګوره په میاش کې سرور جمعې دي عدل ته 1000 جمعې جوړ شوې نو چې کال سلور کې 12000 پر کې صورتي جوړيږي یو کال شو کنه نو دا چې شل کال منځونه او کې شل کال جمعې کې لبا یو جمعه راکې راکې سپو شوي په خبره باندې اج 15 کم شپېته کال منځونه کې د حرم د یو مز مرتبه وسکه دلته وای په چې کمشي کې فضیلت ده دوکه کې غم چې ته بس دغه ډېر ده نو دا او د صحیح طریقې سره چې یو هودي کې ور اسراف ناراضي مونږ وایو یاره په مونږ د الله رحم دې په خوا مشرانو بوکیر استي لوټه بیډا کاکا ناغه او 10 کې اسراف نه کول او تا چې او 10 کول په دشپک دې پکې دغه شرط وی کې ای خشول کوم خوشو ایمان سره وایي اوبای نور یو خو یا ک لوخنی لوټه ډکوي ځکه مساجدو کې اکثر سني لوخنی خو لوټوي اکور کې ځان له د خپل پیغمبر د سنت طریقې مطابق یو لوخه کېدای چې ته تی چونګ را ډکه او که باقی وبپاتې شي دا او 10 پلوخي کې ناهلیل ملکی دي کې شفا دا په ولاړه مشکل شي اسی مو په ولاړه باندې جایز دي او پناسته بهتري دي او په ولاړه سي او پناسته بهتري دي خو دې دوه په زمزم څوک په ولاړس کی یاد او 10 نه باقی مندا او بوس کی علی رضی الله عنه او 10 کو ابا کی مندا او بدا او 10 اس کلی ود الله حبیب علیہ السلام می کتلیو او 10 به کول چا بای دا او 10 طریقه زکا خو دې په لو روز ګورز د کولی حسنی عمل نشتا اگر موږ له تیر شول چونګه موږ بنات طالبات هم راځي نو ټول خو عزم کو چې موږ به پس کو و اذا الله حبیب علیہ السلام حکم دے چې لوخه پټاوي ادش په لوخه پټاوا ک پکې سراړې هم پټاوا ځنې اوقاتو کې ور زموږ لوخه پراتی وی اثاری شرط ویل جی ټول شپې سپی مو سټي اګه نور سه حیوانات زهري راځي مو سټي دا الله حبیب فرمایي په باز شپو کې وباګان نازلېږي د برنه عذابونه کته ناراضي کبر ناراضي نو په باز شپو کې امراض نازلېږي کم لوخه چې پټي هغه ته نزي او کم لوخه چې سرګندي نو پاغه کې واقع شي نو کده غلوخي کې چا خوراکو کو نه هغه وبا ولا جراثیم سي تیر شي لوخه وینځل داسې لوخي کې سراړې ناغه پټول سنت طریقه دا تاسو ګورئ باز خلک پوي هغه په بن لوخي کې ململ سره وباسي نیو خوا محفوظ پروت ته بعضی شی چې کلاو د کور راړې تر سوی ململ را رسه پاغي کې ماشي او امانی ماشي او مچان غرزيدري وي غرزيدري کې نه غرزيدري عقل دې ململ لاسو کول چلوي تاله ور لډپ نو سنت طریقه دا چې تاله بسپاکه نو چې تا یو کس له پینځو کسانو وروړي بیا ولوي چې سنت پم پورا کینو یا پیغمبر کې یا سنت پځه پاتې شو اچتا ول راړه نا به دومره چي او خيار ملمسي یا دومره چي څومره خړېش بلدا چا غوړه خو غینا به سر سر راواچي اګه د چا سپوره خو غدا او پکې سمسه وي سپوره براواچي ازال لسړې ګوري نګور لوخه صفا کو سنت شو تا پټ کو بل سنت شو نو د سنت سره
خیال ساتل پکار دي. بل اوس خدا آلات روت نو شی ګرم پروت وي بعضې شی اوس داسې غوړي روتي چې د کورې سو ململه راړې بس بیا څه شي وي هغه جام شي. نو هر خبره کې د سنت سو کوي دا مې د لدی پوری و چې واو مریدل ګور لوخي کور کې بعضې زنانه وي کم از کم نسکورې کا بعضې کورونو کې مونږ سپي ساتو وی د سپي په دې بدن کې خطرناک مهلک جراثیم دي اوا د دې په دې کولمو کې دي نو دې چې حاجتو کې نو هغه حاجت سره روزي داس په پجب کله ځان سټي نو هغه جراثیم دې جبې ترال لوخه اوسټلو ابي کوم وینځو مونږ دې سنتو ناړو خبر نه یو د الله حبيب فرمایي کم لوخي کې چې سپي سټلو کل نو دا به وکره توینځي او اول به په خاورو اول بسوي په خاورو باندې وي په دې خاورو کې الله رب العزت یو داسې ماده یې خې چې دا د جراثیم مړکای د ډېرو کفارو د ایمان سبب جوړ شوی وای دا سنت یو کافر د الله د حبیب واوریدل ناغه چې یو ځل لوخه د سپي سټول نو ویزل به چوکت په حالاتونو پکې جراثیم به وینځلو چې د الله د حبیب غ تعداد پورا کو ابه په حالاتو کتل بیا پکې سدو دا الله حبیب چې سلی دل او خدای خبر چې خلق کله ګوري ایله چې الله د وਹੀ په ذری کم خبره خودلی نا به مونږ کله نه خدای خبر چې کله معلومه وو نو چې د سنت او د او د زما عزتمند خیال کو دی یو سنت د پورا کول زما عزتمند کو ځکه چې مو واوریدل وکار دې چې دې تم سوکو عملی شکل ولا ورکو نو پدا سي او 10 باندې الله گناهونه معاف کړي او پدا سی او 10 کچا سوکل پدا سی او 10 باندې کچا 2 رکعات وکل نو الله بد د مخ کی ټول گناهونه سکی معاف به کی ټول گناهونه به الٰه العالمین معاف کی. د عثمان رضی الله عنه روایت ته وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي نشته یو سړی مسلمان چې د فرض مز وخت حاضر شو اده خپل او د سو خپل او د سو مواوریدو کنه بھائی ها خپل او د هغه چې په طریقه د چاوي او وو کې اسراف نشتا لوټه دي ځان لډک کړي یا یو لوخه تاسو واوریدل کلاو دې ډک کړي نو داغه او دست خپ صحیح طریقو کو بیا دی مسخ په صحیح طریقو کو نوې بداو د مخ کی گناهونو کفاره شي وذالک الدهر كله دا حکم ټول زمانہ ده رواه مسلم. نخکل او دس د گناهونو د معاف کېدو سره د گناهونو د معاف کېدو ذریعہ دا او دس خله کیږي په سنت طریقې باندې بلکې او دس چې د سمو کو نو 2 رکعات باندې جنت واجب شو. د عقبہ ابن عامر رضی الله عنه روایت ته دالوی جلیل القدر صحابی دی او د دانو شرایشی نو مالا غمرګره روایت شي حرم شریف کې رمضان کې مسره یو حافظ قرآن د الجزائر نو مالې وز د عقبہ خارب ودا صحابی راغله او دا خارې سکړ عقبہ رضی اللہ عنہ د الجزائر د غخار فتح کړي څه کړي فتح کړي دي نو د موږ د خار عقبہ نوم دی. عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ما من مسلم یتوضأ نشتا یو مسلمان چې دې او دس کوي او خپل او دسو کی خپل او دس تاسو اوریدو چای کی د سننو د فرایض او د ټولو سوي د مستحبات لحاظ وی پکې بیا دې ودري کی 2 رکعات وکړ او زړه خم متوجه ده په خپل اختیار سو وسوسه را نه وسته ځنی خیالات به اختیار راځي دا د بنده په وس کې نه دي پدې نه نشي او ځنی سوچونه سړی په خپل اختیار راولي په خپل اختیار سو وسوسه سوچونه فکرونه لکه را نه وستل الا وجبت له الجنه
مگر د پاره سره جنت د پاره واجب شو. وګوره په خولي او 10 او په 2 رکعاتو سکی جنت واجبی رواه مسلم. او 10 نه پس ګوره دام دا چې دا کلمه سره وي اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. وفي روايه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. او 10 پسې دا کلمه وایي. دې کې بعضی ګوره روایتو کې راغلي چې قبله له مخ کې داسې پورتا او ګوته به اوچته کې خودغه خبرې روایت سندن ثابت نه دي. نو د دې کلمې ویلو په وخت کې ګوته موچته وي اسمان لم ګوري هغه روایت سندن سدي هغه د ثبوت مرتبه ته نه دي رسیدلي. وای کله چې یو سړی خپل او 10 کو ورپسې دا کلمه وموي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه. دته د جنت اتواړه دروازې کولاو شي. په دې او د الله دومره خوشحال شو ورپسې د ایمان او د توحید کلمه دی وي. نو رب کریم دومره خوشحاله شو چې د جنت اته دروازې دی غټول ورته سکی ټول ورته کولاو. يدخل من ايها شاء. پرز د قیامت بده دن کی د کمه نه چی خوښي. رواه مسلم فی صحیحه. دا حدیث امام مسلم رحم الله ذکر کړی دی. د جنت ته دروازې د صحیح او 10 پسې چې صحیح خپل او 10 ته وکړو او دا 10 پسې دا کلمات وي. یا بھائی کلمات خضر دي ټول لکه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دی پر روایت د مسلم شریف راغله ادا دعا دې سره سیوا والے اد دعاګانو کتاب کې مونږ ذکر کړی دی. د مسند احمد او ابو داود شریف کې راغلی ثم رفع نظره الى السماء. خودی سند د حدیث کی او رجل مجهول دی. نو ندی اسمان ته ګوري ندی ګوتو چتای بلکې دغه کلمات ته وای دا کلمات ته وای او پدی طریقہ باندې دی دا سنت طریقہ ادا کی. پدی طریقہ دی سو کی دا سنت طریقہ دی ادا کی. یہ مرګري د 60 مسه تاسو کو اې د 60 مسه زموږ د خلک چې څنګه کوي نو ناروای کوي. کوم کتابونه چې د جواز قائل لی اوای ته د 60 مسه او کا جی سے برابر تعالی او ګورې دلاوي 60 مسه او کا چې دی له ګوري او ماشاءالله دې صحیح وکا. مونږ ګوره د 60 مسه داسې کو دی په ګورې مالې داسې کو کنه کو وګور دا خوشت نه هغه مړای د مړای بس نه راغلی. او د 60 د مسې بارکه زمون بعض فقهاو د استحباب طرف ته لاړ دي. خو محققین علما وایي چې روایت په دې باب کې صحیح نه دي راغلي. څومره روایت چې دي نو هغه سدي سندن ثابت نه دي. نو کته علما او قول مطابق څوک د 60 مسه کوي نو دي کی حکم علماء چې وایي چې د دې ثبوت نشتا. روایت صحیح هو کې د 60 مسه او د یو صحابي نه په صحیح نقل سره نه ثابت ناغی د 60 مسه سره د 60 مسه قائل لري. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله واصحابه اجمعین. الہ العالمین زموږ ټول خاتمه په ایمان کې. یا الله خاتمه مو په ایمان کې. رب کریم مونږ ته زموږ والدین او تا استادان او تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین او تواړه او لوی ګناهونه معاف کړي. یا الله زموږ د ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې او زموږ د ټول دینی دنیوي پریشانای رب کریم ختم کړي. دعا غواړي څومره بیماران دي الله شفاء کامله عاجله ورته ور نصیب کړي. څوک هسپتالونو کې دي کورونو کې دي
دا عام وبا دا یا نوري بیماری دی الله ټول امت ته شفای امت مسلمه ته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي الله د کوم مسلمانانو دشمنی طرف غنۍ دي دا په محبت او دوستۍ باندې بدري کړي کم مسلمانان بی گناہ په جیلونو کې دی الله را خلاص کړي الله په تمام دنیا کې چې کوم ځای مسلمانان په لړزان دي الله ته دایدا پریشانی او تکالیف ختم کړي ترنن رضی پورې سمره امت مسلمه وفات شوه دي الله د ټولو سره د رحم او د کرم معامله وکړي باران د پاره دعا غواړي چې الله د خیر بقدر ضرورت باران په موږ وروړي الله د خیر عافیت بقدر ضرورت باران په موږ وروړي الله د چا اولاد نشتا نیک عمل صالح اولاد ولور کې او د چا اولاد وی الہ العالمین د مور خپلار دستورګو یخواله جوړ کې الله زموږ د مدرسې او ټولو مدارس او ضرورت د غیب او د خزانو نه پوره کې زموږ د آبار پکې د مرګورو د طالبانو دا کوم چې باران کې کار کوي او دا څه سوځیدلی نو وای کده چاوز وی ټول راړی کې یو راړی ځان د پاره یو صدقه جاریه جوړه کړي په دې اوري کې زموږ د طلبا دی پکو تبار ود کیږي هغه کې اکثریت پکې د حالاتو د وجه نه اوس وزیدل نو کده چا سوس کې دی یو یاد دعا پکول وګورئ چې څومره نیمګړتیا وي ځان د پاره د خپل والدین او مردگانو د پاره څوک صدقه جاریه کوي نو بهر زموږ د پکول د ګړواله دی طلبا ورته د شپیا ما خام مازیګر ماسکوتن ساری منزونه ورته کوي نو کله چا سوس وی الله دې توفیق ورکي دغه پکو بارک څه فکر من شي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار